بسم الله الرحمن الرحیم. شهریار ای که چیرې وغواړي د خدای معرفت حاصل کړي، وغواړي خدای وپېژندي، نو بیا علي ته سترګې وغړوه، د علي مخ ته سترګې وغړوه څه خدای پېژندي. څه در سره نه وي، غریب وي، مسکین وي، وشه دار په دار ما سرېږه، لوړ شه د علي دار وټکوه، د علي د کور دروازه وټکوه. مینې سره د مولا ځینې اشعار څه شهریار پیش کړي دي، ما هغه تاسو په خدمت کې څو قصیدې عرض کوم و بیا التماس دعا لرم. شهریار یو شاعر دی، د ایران فارسی شاعر دی. جمعی شپه د آیت الله مرعشی نجفی بزرگوار، سید شهاب الدین مرعشی نجفی بزرگوار، هغه عظیمه هستی دی، هغه مجتهد دی چې هغه د بیبي دار څه تاسو کس وي څه اوسه کې 24 غنټې خلاص وي کوم کې دغه به صرف جمعی شپې باندې و دعای توسل شپې باندې به خلصېدل او بیا نورو شپو به باندې سبع المنځه سره به خلصېدل. آیت الله مرعشی نجفی بزرگوار هغه هستی دی چې داسې ټایم نه دی راغلی چې هغه باند ورته ولاړ نه وي، هغه به وره ولاړ و، د شپې لمنځونه به یې کړي و، را به خو بیبي دار ته دروازې ته به وره انتظار و چې کله خادم راغی دروازې خلاصه کړی نو به ورته سبع لمونځ به بیبي دار کې کول. هغه آیت الله مرعشی نجفی بزرگوار د شیعو مذهب ډېر خدمت کړی دی. هغه آیت الله مرعشی نجفی بزرگوار جمعی شپې باندې خوب کسی خوب کې یوه مشاعره د عربو لګېدلې ده، مختلف شعرا ورکې ناست دي چې هغه د مولا مدح کې شعرونه یایي، هغه یې چې ما سترګې غړولې قسم چې مولا یې متقیان راوبارم مشاعرې ته. مولا راغللو چې کله راغللو نه مولا چار چپېر سترګې وغړولې، سترګې وغړولې خو یې ته څه عین شهریار، شهریار چېرته دی؟ شهریار ته وایي چې راشي هغه قصیده وایي، هغه شعرونه وایي. دوستانو هغوی مرعشی نجفی بزرگوار هغه مشاعره ټوله واورېدله، خو چې کله سبیله بیدار شولو ټوله قصیده یې ځان سره ولیکله. خادم ته یې غږ وکړلو لاړ شه ما ته شهریار راوله. هغه شهریار به اوس کومه نه راولو، شهریار نه څه کوي؟ ویله هر ځای کې وي شهریار پسې لاړ شه ما ته شهریار راوله. 1988 د شهریار د وفات ورسېده، 1988 دا یې سن وفات د شهریار شاعر. هغه یې چې کله شهریار یې ورته راوستلو شهریار هم ګبرا شولو چې څه چل دی، هغه ما پسې ځواب کړی دی دینه مخکې خو داسې نه دی شوي، خو چې کله راغللو آیت الله مرعشی نجفی بزرگوار ورته یې شهریار یوه پوښتنه درنه کوم. هغه څه شي پوښتنه دی؟ شهریار څه کومه قصیده تو د مولا شان کې ویلې ده لیکلې ده د هغه قصیده ما ته راکړه، ما د اجتهاد، ما د کتابونو، ما د خدمتونو ټوله ثواب دا یې تا وي، ما ټوله زندگی عملونه ټوله یې تا وي، خو ما ته دغه قصیده راکړه، دغه قصیدې ثواب ما ته راکړه. شهریار حیران شو، هغه کومه یوه قصیده دی؟ د کومو شعرونو نه ته یایې؟ ورته یې چې هغه شعرونه چې علي ای همای رحمت تو چې آیت خدا را. شهریار حیران پاتې شولو، هغه دغه شعرونه خو ما بېګا شپې لیکلي دي، جمعې شپې باندې اوسه پورې دې باندې ورېځه نه دی تېره، تا ته کومه نه پاته ولګېدل؟ هغه دا شعرونه خو ما چېرته نه دي ویلي، تا ته پاته کومه نه ولګېدله چې دا شعرونه زه هغه ورته یې چې دا څه تا چا شان کې ویلي دي، ما ته هغه نه پاته ولګېدله چې تا شعرونو څومره عظمت دی. دغه شعرونه ځینې تخیلات دي، خو دا اشعار دا د آیت الله مرعشی نجفی بزرگوار قبر سره څنګ کې لګېدلي دي، کوړي دي، دغه مستند شوي دي سید شهاب الدین مرعشی نجفی بزرگوار طرفه. شهریار څه یایي د مولا شان کې؟ علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا افکندی همه سایه خدا را. ای علی تو د خدای کومه یوه نخ کوي؟ تو کومه نښانه د خدای کومه نخ کوي؟ څه خدای نه سوا ټوله عالمو باندې د تا د رحمت سایه دی،
سوا د خدای نه څه د خدای ذات ډېر مبرا دی ډېر بالا دی خدای نه علاوه نور ټوله موجوداتو باندې څه دی هغه د تو سایه دی ای علي ته کومه یوه نخښه د خدای دل اگر خدا شناسد همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را شهریار یعنی هر یو شعر د شهریار ده روایاتو نه راخسته شده د روایاتو ترجمه د شعر کې شهریار یی که چیرې وغواړي د خدای معرفت حاصل کړي وغواړي خدای وپېژندي نو بیا علي ته سترګې وغړوه د علي مخ ته سترګې وغړوه څه خدای پېژندي به علی شناخته من به خدا قسم خدا را په خدای مو قسم ده شهریار یی ما په خدای قسم ده زما خدای وپېژندلو خو علي وجې نه مو وپېژندلو که علي نه وای ما به خدای نه وپېژندلو دغه هستی د علی ده و شهریار کوم زبان کې یی برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را څه ورته یی که چیرې څه غواړې څه در سره نه وي غریب وي مسکین وي وشه دار په دار ما سرېږه لوړ شه د علي دار وټکوه د علي د کور دروازه وټکوه څه د علي دار ته چوک رغلی دي هغوی ته بیا د شاهنشاهیت نګین ورکړی دی خلی نه دي ستولي د مسجد نبوي واقعه ده که نه څه کله سائل روغللو مدد غواړي ټوله یې چې مسجد نبوي ته نه وځه مولا شته دی څه کله روغللو مولا رکوع کې دی هغه کس راځي مولا نه سوال کوي مولا رکوع حالت کې نګین ورکوي د قرآن آیا ورباندې نازله شوله هغه علي د شهریار یی څه که چیرې غواړي څه شی وغواړي محتاج وي فقیر وي مسکین وي غریب وي وشه استه دسته ما څه لوړ شه د علي دار نه وغواړه که نور دار طرف ته لوړلې خالي لسونه به واپس شه خو د علي دار نه چیرې چوک خالي نه دیسته نشي بجز علی که گوید به پسر که قاتل من ډېر عجیبه مصرع دی بجز علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کنم مدارا شهریار یی څه علي نه سوا خو لږ بل څوک داسې راته وښیه چې هغه خپلو بچیو ته وصیت کړی وي خپلو بچیو ته یې دا ویلي وي خپل قاتل په باره کې څه خبردار زویا دای تاسو قیدي دی اسیر دی دې سره سختي ونه کوئ علي نه سوا خو بل څوک داسې راته وښیو چې هغه خپل قاتل په مطابق د هغه په متعلق دا شی نظر لري دا صرف علي دی بل څوک دا شی نشي کولی مولا ورته یې که نه څه زویه حسن جان دا پیاله د شودو غوښه د ابن ملجم تغییر کړه دستانو چې دلته مېړنی عباس صاحب ویلوړ دی خو کوم حالات کې مېړنی عباس ویلوړ دی تورې موټې باندې لاس یخې د انتظار د دي ته څه ماته به بابا علي کله یایي چې زویه د ابن ملجم صاحب وویل کله مولا وویله زویه حسن جانه ابن ملجم ته شودې یوسه عباس جلال کې راغللو بابا ته خپل قاتل په متعلق یایي چې شودې ورته ویر کا مولا څه وکړل مولا یې څه ما ګرانه زویه حسن جانه ته واپس شه واپس شولو مخې تاو کړلو مېړني زوی ته زویه عباسه وشه خپله لاسه شودې ابن ملجم تغییر کړه هغه علي دی بجز علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را څه لږ خو راته وښیي علي نه سوا څه بل څوک داسې وي چې د هغه زوی ابوالعجایب وي مېړنی د کربلا ابوالعجایب نه یې ورته ویلي دي شهریار ابوالعجایب یعنی د عجایب پلار د ظاهره معنا خو ابو معنا پلار دی اب معنا پلار سره سره مالک هم دی یعنی د عجایب مالک عباس څه مولا ته خدای ورکړی دی بل څوک خو وښیه چې داسې ذات ورته نصیب شوی دی ځکه مولا ته ابو تراب وایي ابو تراب موضوع دا معنی کوو چې د ځمکې یا د خاورو پلار
نه بلکې زه به دا وایم چې دلته ابو به معنای مالک دی. مالک یعنی مولای متقیان د ټوله د دنیا ځمکې مالک هغه مولای متقیان دی. غاصب ځمکې کې لمونځ نه کېږي که نه؟ عمل کوه غاصب ځمکې کې نه کېږي. مړی د که غاصب ځمکې کې دفن کو واجبه دی هغه ځای نه ولوړوي پاکې ځمکې کې ښخ کړي خپلې ځمکې کې ښخ شي. اوس راشو اندي ته چې کله ځمکې مالک علي دی. که د علي محبت د زړه کې وي خو بیا ځمکې کې حق لري تصرف وکړي استعمال کړي. که د علي محبت د زړه کې نه وي ځمکه غاصب دی د ته ځمکې باندې. بیا ځکه یایي چې لمنځونه روژې چې د علي محبت سره نه وي هغه لمنځونه روژې نه دي ویلې هغه د غاصب کې کړي دي. د علي اجازات ورسره نشته دی چې د علي اجازات نه وي هغه لمنځونه روژې ټوله غاصب کې شوي دي هغه فایده نه لري. که علم کند به علم شهدای کربلا را کوم عباس چې علمدار و پرچمدار و د چا د شهدای کربلا پرچمدار. نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش خواند. متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا. شهریار دلته ای چې زه حیران یم دې ځای کې چې د څوره صفتونه مې ذکر کړل دا صفتونه نه دې ځای کې زه تا ته خدای ویلی شم. ویلی خدای وحده لا شریک ذات دی. لم یلد و لم یولد ذات دی. دلته سترګې وغړوو حسن و حسین ته مېړني ته سترګې وغړوو هلته تو ته سترګې وغړوم دې واجې نه ته خدای نه نشم درته ویلی خو بشر نه نشم درته ویلی. ای علی نه خدای نه ویلی شم نه بشر نه ویلی شم. حیران یم دې ځای کې ای علی چې نه خدای نه ویلی شم نه بشر نه ویلی شم. ته کومه هستي چې زه هغه نما تو ته دیر کوم هغه هستی نما ماته نه راځي. آخری یوه مصرع زنوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریار را. شهریار یی چې که چیرې د خپل معشوق د خپل محبوب ذکر کوي د هغه ټیم هغه لږ چرګ نه زده کوي. ویلې چې چرګ هغه ته تیارو کې بند کا کوټو کې بند کا خو چې کله د هغه د خدای منځه ذکر ټیم راشي هغه بیا نه تیارې پېژندي نه کوټې پېژندي هغه خپل ذکر د خدای کوي. بیا شهریار یی چې که غواړي ذکر د خپل محبوب وکړي ذکر د علي وکړي ذکر د الله وکړي وشه بیا داسې وخت ځان ته خوښ کله که څرنګې خدای د هغه چرګ شعور کې اچولی دی مغه شی بیا که کوټو کې بند بیا تیارو کې وي زولنو کې وي بیا د علي غږونه کوي وشه بیا به دا څوره ښه لګېږي شهریاره.